درېجې ورکشاپ وشو، یو تربیتي ورکشاپ وشو په پېښور کښې چې د ICRC او چې کوم پرووینشل ډیزاسټر منیجمنټ اتھارټي دو هغه د په تعاون سره وشو. د شمالي او د جنوبي وزیرستان د مختلفې سطحې نه چې کوم خلک دی هغه یې روبللی و. پروګرام یې د په حوالې سره و چې کوم که شمالي دی که جنوبي وزیرستان دی ورته خلک یې ژوند ته یوه خاطره دو. کومه خاطره دو؟ د لینډماین خاطره دو یا چې کوم بارودي مواد دی اکثر کسو سره لیدلي وي یا لیدلي مې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر زیات کیسونه راغلل. نو دغه تړین دی پوراوه چې یاره خلک مقامي خلک که زنانه دي که ماشومان دي که ځوانان دي جانین او د بارودي چې کوم کسترنګینه دي که نور داسې بارودي مواد دی چې هغوی ته دوی په دوی یخ دی نو خلکو څرنګه جانینه محفوظ ساتي. PDMA او د ICRC جاینټ وینچر دا په دې مطلب دا ده چې په قبایلي علاقې کې کوم بارودي مواد دي کوم خلک ته مطلب لایف ته خطره دو بلکې ډېر خلک په دې شی معذوره شول په نارت شي په ساوت شي په نره علاقې شي. په دې حوالې سره دې غټه وجه دا ده چې په خلک شي اویرنس نشته. د دغې نه د خلک خبرولو دپاره چې خلک د دې نه خبر شي چې مطلب دې شی څومره نقصان ده سبو د دې نه کوم نقصان جوړ شي هغه صرف د یوې فیملي دپاره نه پیره سوسایټۍ دپاره سړی چې دا یو بوج شي د خپل ځون دپاره د خپلې فیملي دپاره د خپلې سوسایټۍ دپاره. د دې وجې نه وخت په وخت PDMA او ICRC دا کوشش کوي چې د کوم ډېر زیاتې ولنریبل علاقې وي هغې نه کمیونټي لیډرز او مختلف فیلډز نه خلک وغواړي چې په خلک شي په دې حوالې سره اویرنس پیلاو کو آګاهي پیلاو کو چې دا شیونه څومره خطرناک دي او که چېرې داسې شی چا ولیدو هغې دپاره د ځون بچ کول د خپل ارد ګرد خلک بچ کولو دپاره به څه قسم اقدامات کو د دې ورکشاپ مین چې کوم هغه مقصد دا دغه